14 دسمبر دوه حوالو سره د هغې یو اهمیت دی. یو د سقوط ډاکا په حوالې سره او یو د APS د واقعې په حوالې سره. بدقسمتانه مونږه د ماضي غلطونه سم زده کړي نه دي. پکار خو دا وه چې هر 14 دسمبر باندې مونږه دا سوچ کولې چې بنګال ولې مونږ نه بیل شو او هغه ماحول او هغه دغه جوړ کړی چې بیا داسې واقعه سو نشي. هغې ته تاریخي طور باندې وګورو نو خبره همغه حقوقو ته راځي چې دا یو وفاق دی او په دې کې پکار دی چې ټولو صوبو ته خپل حق ملو شي. خو مونږ د هغې نه سبق زده نه کړو. دویم د 14 دسمبر نه چې کوم مونږ ته یو سبق اخیستل پکارو هغه د دهشتګردۍ دا کوم واقعیات چې دي په 2014 کې کوم واقع شوی وه په پیښور کې زما خیال دی چې په هغې باندې د ټولو زړونه چې دی هغه دردېدلي وو د APS واقعې باندې او د هغې نه پس ته که تاسو وګورئ نو ټولې پارټۍ را یو ځای شوې او نیشنل اکشن پلان جوړ شو او په هغې کې دا یو عزم شوی و چې یاره د دهشتګردۍ دا کم صورتحال چې دی دې نه به مونږ دا قوم وباسو. خو بدقسمتانه 10 کاله تېر شو نن هم مونږ همغه تپوس کوو چې هغه نیشنل اکشن پلان باندې ولې عمل ونه شو. نن هم که مونږ وګورو په کورمه کې چې کوم صورتحال جوړ دی د تېر 4 میاشتې راسې نه د کوهاټ پاړه چنار مین روډ چې دی هغه بند دی او دا هغه ځای خلک چې دي هغه محصوره ناست دي. اوس هلته نه دا اطلاعات راځي لګیا دي چې د خوراک هم قلت هلته کې راغلی دی د دوایانو قلت هم راغلی دی او د هغې د لاسه ډېر زخمیان چې دي چې هغوی ته په وخت باندې طبي سهولت ملو نه شو هغوی هم خپل هغه شانتې خیال ونه ساتلی شو او شهیدان شو. هلته کې چې کوم واقعات وشو خصوصا په زنانو او په ماشومانو باندې چې کوم طریقې سره هلته کې ډزې وشوې او د هغوی سره چې څه وشو زما خیال دی دا زموږ د پښتنو په تاریخ کې چېرته داسې دغه نه شوی. بیا دغه شانتې که وګورو جنوبي اضلاع چې دي د مازدیګر نه پس ته د جنوبي اضلاع خلک چې دی هغه د دهشتګردو په رحم کرم باندې پرېښودل شي. ملکنډ ډیویژن وګورئ هلته هم څه ښه صورتحال نه دی. دې خپل دې ثوابه کې وګورئ دا دلته کې چې کوم صورتحال جوړ دی
حکومت نومې شی او ښکاري نه مرکزي حکومت دې طرف ته توجه ده نه د صوبې حکومت دې خوا ته توجه ده. که موږ وګورو زموږ خاص کر صوبایي حکومت دا دی 8 میاشتې برابر شوې. په دې 8 میاشتو کې د احتجاج تاریخونو نه علاوه مونږ دا ونه لیدل چې زموږ د صوبې لپاره څه شوي دي. زموږ د صوبې ته به موږ ګورو چې خلک هم دیز نه بوتلې کېږي، د نورو صوبو نه څوک نه راځي، خو پښتانه بس دا ساده خلکو ته میلو دي او هغه هلته کې احتجاج له بوځي، قیادت ته غیب شي او هغه غریبانان چې دی بیا په میاشتو میاشتو جیلونو کې پراته وي او د هغوی پته نه لګي. یو طرف ته وسایل هم زموږ استعمال شو، خلک هم زموږ استعمال شو، او بل خوا ته زموږ هغه کم ایمیج چې دی هغه هم هلته خراب شو. بار بار داسې یو دغه جوړېږي چې یاره دا پښتانه چې دا جذباتیان خلک دي، دا پښتانه چې دا په هر وخت د دغه لپاره تیار دي احتجاج لپاره او څه ترقیاتي کار نه غواړي. یو ډېر عجیبه تاثر جوړ شوی دی زموږ. نو دلته نه صحابینه مونږ دا ویل غوښتل چې دوی راځي دلته نه او صحابینه دا خپل احتجاجونه شروع کوي. نو ما دا غوښتل چې زه دلته راشم او دلته نه دا ووایم چې صوبایي حکومت دې هم خپل کارکردګي موږ ته څه وښایي. آیا دوی له دا ووټ یا دا ذمواري چې کومه ورته میلو شوې ده دا دې لپاره میلو شوې وه چې دوی به صرف احتجاجونه کوي، د خپل پارټۍ احتجاجونه به کوي، د صوبې د حق تپوس به نه کوي. د نیشنل فاینانس کمیشن چې دی چې کوم کې زموږ صوبې ته وسایل میلاویږي د هغې لپاره خو خبره نه کوي. د بجلی په مد کې چې زموږ کومې پیسې جوړېږي د هغې لپاره خبره نه کوي او صرف د خپل د پارټۍ د پوینټ سکورینګ لپاره یو سلسله شروع کړې ده. موږ ته دې دا وښایي چې په دې 8 میاشتو کې د غریبانانو کومه مسله دلته کې حل شوه، په دې لا اینډ اورډر امن و امان دا مسله چې ده په دې باندې څومره میټینګونه دوی وکړل او څه اقدامات یې اوچت کړل. موږ ته دې دا وښایي چې زموږ د بچو د تعلیم لپاره دوی څه وکړل، زموږ د صحت سهولتونو لپاره دوی څه وکړل. د دې جواب دې موږ له دوی راکړي. بل خواته په مرکز کې هم داسې خلک راغلي دي چې هغوی هم هر څه بس ادارو ته پریښي دي او د هغوی په رحم و کرم باندې چلي لګیا دي. ستاسو په وساطت مونږ دا ویل غواړو چې دا اوس پورې څه وشو هغه په خپل ځای نور دا سیکیورټي سټیټ چې کوم جوړ شوی دی دې طریقې سره د عمل په نور نه چلول کېږي. دا آئین چې دی دا صرف د عوامو لپاره نه دی، دا د ادارو لپاره هم دی. په دې باندې هغوی ته هم پکار چې عمل وکړي، په هغې هغوی ته هم پکار دی چې د هغې په دایره اختیار کې دننه کار وکړي. بیا دغه شانتې د صوبایي خودمختارۍ بله ورځ ما دا وکتل چې وفاقي وزیر خزانه چې دی
دا وایي چې یاره مرکز سره دومره وسایل نشته او په کار دی چې د صوبو وسایل دې کم کړی شي او مرکز حصه دې زیاته کړی شي. مونږ ورته دا ویل غواړو چې دا د آئین خلاف ورزي ده چې دا کومه خبره ته کې لګي او دا اتلسم ترمیم چې شوی و په هغې کې زمونږ د مشر یو اهم کردار و. هغې بنیاد دا و چې مرکزي حکومت دې ورکوټې کړی شي چې صوبو ته زیات وسایل میلو شي زیات اختیار میلو شي چې هغې کې د عوامو مسایل چې دي حل کېدل شروع شي. خو نن خلک چې دی هغه ځان په آئین پوهېږي نه او راځي او بس دا دغه زر چې یاره د مرکز ته وسایل زیاتېدل پکار دي. مونږ د دې شي بلکل که دا قسمه خبره کېږي د هغې به مونږ مخالفت به هم کوو به او د هغې خلاف به راپاسو به. ډېر په مشکله سره دې صوبو ته لږ ډېر اختیار میلو شوی دی. اوس پکار دا ده چې صوبایي حکومتونه چې دي چې هغوی بهتر طریقې سره خپل کردار ادا کړي. دا څه چې زموږ صوبایي حکومت کوي داسې نه په عمل سره چې د عوامو خدمت وشي او بیا دا لازم ده چې داسې الیکشنز چې په هغې باندې د هر چا اعتماد وي. څو پورې دا څلور څیزونه نه وي شوي دا نن سبا چې کوم دا سیاسي عدم استحکام دی دا هغې پورې نشي لرې کېدی. دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. دا ضرورت دی چې دې طرف ته مونږ دغه شو. زمونږ د ضلعو کې دا لوکل ګورنمنټ جوړ شوی دی. دې تحریک انصاف چې دا مونږ ډېر لوی کارنامه وکړه او لوکل ګورنمنټ هم جوړ کړو هغوی له هم ډېر اختیار ورکړو. تقریبا 3 کاله وشو اوسه پورې ورته فنډس نه دي جاري شوي. زمونږ کونسلران صاحبان ناظمان صاحبان همداسې ناست دي. بله ورځ یې ویل چې مونږ څه فنډس ریلیز کوو نو د انصاف تقاضا خو دا وه چې هر چا ته میلو شوي وي. په ټولې صوبې کې صرف 53 TMAs ته فنډس ریلیز شو. باقي نور ټول دغه پرېښودل چې کم کې د دوی خپل تحصیل ناظم دی هغوی ته ایشو کړل باقي نور یې ټول پرېښودل. آیا دا انصاف دی؟ آیا دا دغه حضرت عمر هغه دغه دی ریاست دی یا د مدینې ریاست دی دا چې دوی کومې دعوې کولې؟ دې طرف ته توجه ورکول دي. دا خبرې اوچتول دي او دا دغه کول دي. پښتنو سره چې کوم زیاتې شوي دي د هغې به اوس ازالې وخت راغلی دی. پکار چې دغې لپاره مونږ اواز اوچتو. مونږ ډېره وینه توی شوه زمونږ د بچو وینه توی شوه زمونږ میندې خویندې چې دي شهیدانې شوې په خپل وطن کې بې کوره شو. د هغې دا مطلب خو نه دی چې تاسو موږ نه حقوق هم واخلئ. دا کومې قربانۍ چې پښتنو ورکړي بل چا دومره نه دي ورکړي. مونږ مرکزي حکومت ته هم دا ویل غواړو صوبایي حکومت ته هم دا ویل غواړو چې که تاسو د دې صوبې خلکو طرف ته توجه نه ورکوئ نو قومي وطن پارټي به اواز اوچتوي به او قومي وطن پارټي به خپل کردار ادا کوي.